عبدالولي خان نومې دی او هغه د نامعلوم وجوهاتو په بنا په خپل کور کې خپله ښځه او خپل د 2 کالو ماشوم چې دی هغه په چاړه باندې چې دی حلال کړي دي. السلام علیکم، زه عقیب رضا یم. د سوات نیوز ګرانو کتونکو تاسو سره یو مهم خبر شریکو. یو افسوسناک خبر دی چې بیګا د شپې د مټې په علاقه صخره کې عبدالولي نامې کس چې دی هغه د نامعلوم وجوهاتو باندې خپله ښځه او 3 کاله زوی چې دی نو هغه ذبحه کړی دی. د هغه ښځه چې ده نو هغه په موقع باندې په حق رسېدلې ده او د هغه 3 کلن زوی چې دی هغه دا وخت په هسپتال کې پروت دی. د دې واقعې نه وروستو ملزم ځان هم زخمی کړی دی او هغه دا وخت په زخمی حالات کې په هسپتال کې پروت دی. د دې واقعې متعلق پولیسو هم خپل تفتیش چې دی هغه شروع کړی دی. د واقعې متعلق نور تفصیل باخلو د خپل همکار رحیم خان نه. رحیم خان څه ویل غواړي، دا واقعه څنګه مخې ته راغله او نور څه تفصیلات دي د دې واقعې متعلق؟ جی بالکل، دا د تاثیر مټي علاقه صحرا شیخان کلی دی. د الته کې بیګا داسې یو ناخوشګوار واقعه راغله چې عبدالولي خان نومې دی او هغه د نامعلوم وجوهاتو په بنا په خپل کور کې خپله ښځه او خپل د 2 کالو ماشوم چې دی هغه په چاړه باندې چې دی حلال کړي دي. په دغه موقع باندې دا ښځه چې ده د هغه وفات شوې ده او ماشوم چې دی هغه زخمي و. دغه زخمیان چې دي د مقامي اسپتال دارومۍ ته راوړی شوي دي. د پولیسو د خولې مطابق چې دغه واقعې نه بعد چې دی د عبدالولي خان په خپل ځان باندې هم په تسیز باندې هم گزار کړی دی، هغه هم زخمی شوی دی. دغه زخمیان ټول په اسپتال کې چې دي د دارومۍ پراته دي او زنانه چې ده هغه وفات شوې ده. پولیس چې دی د هغې رپورټ باقاعده درج کړی دی د دغه ملزم خلاف عبدالولي خان چې هغې په اسپتال کې اوس دا وخت چې دی زیر علاج دی. د واقعي وجوهات نه دي معلوم چې په څه وجه باندې شوي دي. پولیس چې دي په هغې کې تفتیش شروع دی. ډیره مننه رحیم خان د تفصیلاتو راکولو. دا وخت را سره ډي اس پي سرکل مټه اکبر حیات خان موجود دی. دوی هغه موقع ته رسېدلي دي او تفتیش یې شروع کړی دی. جی ډي اس پي صاحب د دې متعلق تاسو سره څه تفصیلات دي شریک کړئ را سره؟ موږ ته اطلاع ملاوه سهار مانځه ټایم کې چې داسې په دې شیخانو کې واقعیت شوي دي. یو ښځه او یو ماشوم چې کوم دی دا یو زنانه مړه ده او ماشوم زخمي دی. نو موږ پولیسو کلاکوټ او زه مطلب سهار وختي موقع ته لاړو. نو واقعي یو زنانه د هغې نوم چې کوم دی نو شازیمه ده او د خاوند نوم یې عبدالولي دی او عبدالولي لګېدلی دی نامعلوم وجوهاتو بنا باندې خپله ښځه چې کوم دی حلاله کړې وه او په موقع مړه وه او ماشوم چې کوم دی زخمي و هغه اسپتال ته موږ کړی دی ریفر کړی دی او ملزم چې کوم دی هم په موقع ګرفتار کړی دی، هغه هم لږ زخمي دی او هغه موږ اسپتال ته چې کوم دی راوړی دی. دا معلومات دي فی الحال او مزید تفتیش کوم دی نو بس ټول پولیسو افسران ټول په موقع دي او مزید تفتیش جاري دی.